سامانونه روان وو، بس موږ ته واړه وښکله او څاروي م ترې وښکله، ځان ترې وښکله، دا ګاډي ماډي او 2 موټر سایکل، یو ټکټر، یو رشقه. اینه غونډه دی، دا 13 منه دانې وې دي کې دا توی شوي دي. دا فرنیچر دی جي، دا مې د دوی فرنیچر و، د 2 ودامونو د 18 روپو دا و، دا هم تباه شوی دی، برباد شوی دی. ستا ډېره ډېره شکریه چې ته په موږ پسې دلته رالې، خپل کار دې خراب کړو، موږ له رالې تاور او د موږ تماشه دې وکړه. ستا را تماشه موږ ته په کروړو په ارګونو باندې منظور ده، او الله دې مه خفه کوه چې تا زمونږ خبر واغسته او زمونږ دغه حالات ته بس ودلي ده تاور. جی د دې ځای جي موږ له یو تن نه دی راښکاره شوی، نه د کړپې، نه د سلطان وصل، نه د غازي خاني، د یو ځای موږ له څوک نه دي راغلي. میډیا والا موږ له څوک نه دی راغلي. میډیا والا السلام علیکم قدرمندو، دا وخت منکا ګروند چې د شیرخان آباد ته او دا پورې غازي خاني ته مخامخ دی، دلته په دې کور کې موجود یم او دا وګورئ چې دې ځای کې دا تر دې درته حده پورې اوبه راغلي، نو چې کور دا شي اوبه تر دې حده راشي. بار تاسو ولیدل چې 13 منه خو صرف غنم خراب شي دی او زه رالم ما پوزه تړلې وه او تپوس مې وکړه چې دا اسمین له څه شی دی، نو وایي دا غنم چې دی نو دا ورتاو شي دي. د ما نوم دی بخولي او د دې ځای نوم چې کوم دی نو دا منکا ګروند باندې یادېږي، څوک ورته شیرخان آباد وایي. دا ځمکې د چا دي؟ دا ځمکې د کلي پښتانه دي، د هغې دي. کلی کوم یو کلی دی؟ غازي خانې کلی. غازي خانې دی، یعنی پیر بابا نه ښکته ډېر ډګر ته نږدې ځای دی. ډګر ته د ډګر نه بره پیره بیا د پاسه. دا راته ووایه دا ستاسو فصل و؟ دا زمونږ جوار و، اګر چاپېر ګوره. د دې جوارو نه علاوه ستاسو نور څه فصلونه وو؟ زمونږ دا سراسر فصلونه وال دي او بوساړې وي، دا کور مخې ته بسترې هر څه وړي دي، ګاډۍ. دا جوار خو سراسر په دې فصلونو کې یو ټانټه نشته خدای وبخښه. د دې نه علاوه ستاسو د فصل څه ذریعه وه؟ زمونږ بس دا که فصل و دغه اوبو نه نه وړو او د کور سامانونه غونډ نه اوبو وړو، د مال ګیاګانې نه نه وړې، غنم یې نه نه وړو. دا ټکټر ته څه وایي چې دا ولاړ په ډوب شوی و؟ دا ولاړ ډوبو دی، اوبو کې ډوبو. نو د دې اوس څه حل راوشي؟ د باندې څومره خرچه ده؟ د باندې ما تقریبا 3 لکه روپۍ ولګولې. 3 لکه روپۍ ولګولې. کور دې خپل دی؟ کور پردی دی. پردی دی؟ کور پې ما جوړ کړی دی، پردی دی. ښه، نو دا اوس چې جوړی دا د خپلې پیسې لګوم. دا ته خپلې پیسې لګوې؟ ښه، څومره د څو کمرې دي او څومره خرچه دې پرې راله؟ یاره دا خو اوس ما دیوالونه وکړو، کمرې مې نه دي جوړې کړي، کمرې لا دغسې پرتې دي که نه، هغې کې به ډېر کار دی چې پیسې را سره وشي به بیا کومه. دې کمرو ته پکې اوبه اوښتې وې؟ دا کمرې اوبو ډکې وې، برګو پورې اوبه رسېدلې وې، پنکې بره اوبو کې ډوبې وې. ښه، دا راته ووایه چا در سره څه مرسته کړله؟ ولې چې په بره خو خلک سرکار په دې لاره باندې خو ډېر زیات ادارو والا لړل، ډېر بس صاحب ټول دوی بوشڼو ته ځي او د موږ ته څوک برېک هم نه هلي، نه را باندې څوک نوټس اخلي. که مشران هم څه والي هغه راته نه ښیي، تاور هغه ځان لالي او بس ټیم دی، بس الله تېروي، بس پاتې کېږي. تاسو هغه وخت کې کوم ځای کې وئ؟ موږ په دې کور کې وو چې سیلاب راغی. نو چې سیلاب راغی څه چلو مو وکړ؟ چېرته لړلی؟ بس واړه مختلف څاروي سامانونه وړه، سامانونه روان وو، بس موږ ته واړه وښکله او څاروي م ترې وښکله، ځان ترې وښکله، دا ګاډي ماډي او 2 موټر سایکل، یو ټکټر، یو رشقه، ډېر هله ډوب کړه اوبو کې. 2 بوساړې هغه رکشه ورته بیا میلاو شوې ده؟ او رکشه میلاو شوې ده، خو اوبو تباه کړې وه، خرابه کړې وه. ښه، تره نوم دې څه دی؟ خانزاده. د کوم ځای؟ زه د دې مانکا. سیلاب وخت کې کوم ځای کې وې؟ په کور کې دننه ګیر شوم چې مال جان ټول ګیر شو. څه نقصانات دي شوي؟ خو لکه زما او دا لکه مالي دا خبره ته کوم چرګان مې وړي دي، ګاډه مې وډله، پسونه او بوساړه مې تله دي. څو مالیات او د 6 کوټو وه. څو مالیات یې څومره و؟ نو اوس به دا نه شو ویلی حاجي صاحب، نو دا پته راته اوس نه لګي، خو 6 کوټو بوساړې وې. ما یو ګاډه وه، یو ګاډه د دوی نه وړه ده. چا در سره څه مرسته کړله؟ نه ده کړې. دا حکومت موږ له سره په مرسته نه ده کړې. دا عوام ته دا راشن ماشن راوړي، په دې منکر نه یو، دا موږ ته میلاو شوی دی. راشن کې څه څه و؟ راشن کې دغه چای چیني و، دال مال و، دا وړو. څو ځله میلاو شوی دی؟ یو ځل 2 ځله میلاو شوی دی. تر دې ځای کې خو داسې تریو بوین دی، دا څه شی دی؟ دا جي د دې غنمو دی، دا تونی دی، اینه غونډه دی، دا 13 منه دانې وې دي کې دا توی شوي دي. دا فرنیچر دی جي، دا مې د دوی فرنیچر و، د 2 ودامونو د 18 روپو دا و، دا هم تباه شوی دی، برباد شوی دی. دا ستا څومره غنم تللی؟ زما 13 منه غنم تلېږي. 13 منه. نن سبا من په څو دی؟ 15,000. 15,000 جی. آسان حساب سره.
دیرش منه غنم او زما ولکه زه ته حقیقت خبره د دې فصلونو د لیکلو لپاره پټوار راغلی پټوار راغلی جی راغلی لیکلی دي لیکلي دي قدرمندو دلته دا بل کور دی دا کورم دې ته اوبه راختلی وي او تر کافي حده پورې دغه کور اگر چې دي د خپل طرف نه دغه کړلی خو د دې مالکانو سره خبره کوو چې څه نوم دی نصیر الله اوبه کوم ځای پورې راختلی وي شپږ بوټه دغه تا خپله جوړ کړلی دا دې بیا جوړ کړلی څه نقصان یې کړلی په وړی ولډي او بسترې او وساړې ولډي ښه جي دا اوس کار چې کوم کېږي د دې پیسې به څوک ورکوي دا به زه ورکوم جی د دې پیسې به ته ورکوي او جی او دا ګټې دې هم د هر څه په خپله راړل خپله هر څه په خپله جي نو د دې چې سرکار نه کومې پیسې میلاویږي هغه به چا ته میلاویږي هغه بس مالک ته میلاویږي یا چا د ځمکه ده نو موږ ته خو څوک نه راکوي نغدې درته د خلکو د طرفه یا د مختلفو ادارو د طرفه څو میلاو شوي دي نغد راتي څوم نه میلاو شوي جي بالکل ټیک او سرکار د کور نه ماته 1 روپۍ نه میلاو شوي جي که څوک راشن ورکوي نو دې کورونو ته به څومره راشن ورکوي 10 منه خو نشي ورکولی که نه خو د بده مرغه نه دلته یو میډیا والا راښکاره شوی دی نه یو ډونر راښکاره شوی دی هر سړی پیشوڼی او هر سړی پیر بابا ته او هر سړی قدرنګر ته منډې وایي او من د هغې ستاینه کول ته متاثره خلک دی خو په دې لاره څه نقصانات شوي دي دې ته هم فکر پکار دی باید چې حکومت او رفاهي ادارې او فلاحي ادارې راشي د دې خلکو مرسته وکړي او د میډیا ملګري هم راشي داسې خلک ولټوي او دا په مخ راولي چې خلک د دې سره مرسته وکړي